فیلډ مارشل سید عاصم منیر کومه دوره چې ایران ته شوې ده او هغه په کوم صورتحال کې وشوه، نو هغه یقینا چې یو ډېر ناقابل یقین صورتحال وه. د هغې وجه دا ده چې دې وخت کې ایران د اسرائیل او د امریکا په هدف باندې دی او د هغې ټول مشرتابه چې ده هغه پکې ووژل شو. او اوس چې کوم لیډرشپ راغلی دی نو هغې کې هم دغه مشر چې دی مجتبی خامنه‌ای هغه زخمي دی او هغه په خپل یو بنکر کې دې وخت کې د علاج لاندې دی. په دې حال کې د آرمي چیف هلته کې دوره کوله او بیا هغه په فوجي ورده کې تلله. دا دې عکاسي کوي چې که چېرته څوک په موږ باندې حمله کول غواړي او یا په ایران په مشرتابه باندې حمله کول غواړي نو موږ تیار یو. لکه د فوجي ورده د اغوستو مطلب دا دی چې دا انټرنیشنل قوانین دا دي چې کله فوجي په فوج ورده کې وي نو په هغه باندې حمله کولی شي. دویمه خبره دې کې دا ده چې عاصم منیر هغه څه په بنکر کې لینډینګ نه دی کړی، هغه څه په سورنګ کې لینډینګ نه دی کړی، هغه بالکل په میدان باندې چې کوم دی لینډینګ وکړو هغې سره غاړه غټۍ میلو شو. او دا دی یو عکاسي ده چې لکه دا زموږ په تحفظ کې دي. سعودي عرب چې کوم دی هغه پاکستان رضا وساته او ایران په څو ځلې حملې وکړلې، خو سعودي عربو ته پاکستان چې کوم دی ویلو چې خیر ته حوصله وکړه، هېڅ هم نشته، خدای به خیر کړي. که چېرې تا ډز وکړو دا شی به بیا مسلم دنیا ته چې کوم دی هغه به راشي او اسرائیل او دا شان چې کوم یهود ملکونه دي هغې به خوشحالي